الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو اقبال خانی مودا حکومتي جماعت واک ته دفتر مخې ته چېرته چې د کوټلي کلي سمشران او ملګري راغلي دي دلته کې احتجاج کوي. دلته که تاسو وګورئ نو د واک له طرفه واقعي ظلم روان دی. دا وګورئ 4,26,000 روپۍ یو ډول دی. دا د دوی بل د تره زوی دی. د هغه چې دی نو 3 لاک څه د پاسه بل د هغو دی. نو دا د واکدار طرفه دا ظلم روان دی. دلته کې دا ملګري را سره موجود دي. ملګري اول خو راته خپل نوم ووایه، بیا راته دا ووایه چې تاسو احتجاج ولې. السلام علیکم. تاسو ډېر شکریه ادا کوم. تاسو زموږ تپوس وکړو او تاسو دا هم تاسو موږ سره زموږ شریک وو. تاسو ډېره زیاته مننه. چې زه د خدای تعالی غریب یم، د کوټې اوسېدونکی یم. نن نه یا اتم تقریبا یو نیم کال مخکې ما پسې 1,80,000 روپۍ راغلي او ما بیا 83,000 روپۍ جوړ کړې. وضو په مخکې و بهر ملک کې تاسو ته په خپله باندې بهر ملک الله ډېر خراب دی. زه په ملیشیا کې وم، زه د ملیشیا الله ډېر خراب دی. راغلی یم، د مارونو ورته ناست دارون نشته. دا 4,26,000 روپۍ ما پسې راغلي. نو زه اوس روزګار زما نشته. زما بچي سبقونه ما وایي 10 لک دې که نه چې زه دونه بچو مې تعلیم زما بچو تعلیم نه پوره نو زه به څه کوم؟ زما سید ما ته 1 لاخ روپۍ کړه چې زه به انشاءالله خودکشي کوم. دا خودکشۍ نه بله لار زما نشته. ولې زما نور آمدن نشته. د سړي کاروبارونه یي، مارکیټونه یي، باغونه یي، یاره لارې بار ملکي نور سامدن یي. زموږ د غریب څه دي لاس په خوراک. نو دا داسې حکومت دی. زه د یوې پارټۍ سره هم تعلق نه ساتم چې یا پی ډی اي حکومت شو یا مسلم لیګ شو یا ما هغه حکومت خوښ دی چې زموږ غریب سړي ته فایده وي. چې موږ هغه لیډر پکار دی چې انصافي او انصاف کوي او د غریب او مالدار یو شان خبره کوي. نو غریب دا دی چې غریب ښه مخکې ځي او مالدار به نو مالداري کوي. خو موږ خلک دې ته جوړ کړي یو که نه چې زه خدای تعالی غریب یم. جیداد زما نشته، ګاډي زما نشته، مارکیټونه زما نشته چې هغې د 4,26,000 روپۍ څه کوم؟ خو فرض که نه کوم میټر رانه وړي پولیس راپسې راځي نو زه به څه کوم؟ نو صرف ما ته 1 لاخ ښکاره. دا خلک ډېر راغلی دی چې دا به خودکشۍ دې جوړېږي. نو ښه خبره نه ده چې موږ حکومت ته سوال کوو. انصاف وایي نن د انصاف کوي. انصاف کار خلک کوي که نه. یو سړي ته زوی چې زه به انصاف کوم چې هر سړي ته خپل انصاف میلاو شي. یوازې دا مسله نه ده. نورو پیسونو ته وګوره، نورو خرچو ته وګوره، خلک خو ټیکسونو ته وګوره. نو خلک لاول زه د میډیم ته لیږم که نه خو زه یم چې هر سړی هېرېږي. ولې دې کیمرې ته مخامخ کېدی نه شي؟ هر سړی په پشر کې دی. خو نه زه چې کومه خبره کوم زه به اغېزات کوم. زه خدای تعالی غریب یم. زه د حکومت هېڅ بد نه شي کوي. د غریب سره دې انصاف وشي. او که نه کېږي نو دغه چل دی چې ټول روغ وي چې یو بل ته کورونو ته ماچس ووایي یو بل وسېږو خبره به ختمه کړي. نو دا خبره ډېر زیات جذباتي دی. 4,26,000 روپۍ یقینا چې یو سړي پسې بالله چې د هغه څه آمدن نه وي، د منثلي ریګولر څه آمدن نه وي، د هغه دپاره دا ډېره زیاته ګرانه ده. نور زموږ ملګري سره موجود دي. یو بل ملګری را سره موجود دی. ملګري تاسو چې راغلي احتجاج کوئ تاسو د یو څه سره میلاو شئ دا خلک بسې چل کوي ترکیب مزدوران په ما پسې 1 لاک روپۍ دي نه مخکې راغلی 1 لاک روپۍ اوس دا راغلی دی. دا خو ما په کې ستون داخل کړو. موږ ملیشیا راغلي وو لکه دغه شان ناسو کار روزګار یې نشته، لاټونه بند دي او لکه لکه دا ولې دولت زیاتې زر سره کوي. لکه خو دا خلک به څه کوي؟ لکه زه کوم دغه نشته لکه بل جی صاحب را سره باندې جی صاحب په تاسو باندې څومره بل راغلی دی او احتجاج راغلی نو سره میلاو دی هغه تاسو جناب د کار وکړو دا زما د کرایدار بل دی. 2 کورونه مې په کرایه کې ورکړي وي. دې نه مخکې هغوی پسې بلونه ډېر تېز راغلي. هغوی ماله 5,000 کاري کې ما هغوی سره په ټیم باندې ورته لړۍ وکړې. 2 میاشتې شوې، 3 میاشتې شوې. هغوی سره صبر کوم ناکام کوم نیم غریبانان دي. او هغه بل ما جمع کړو 60,000 روپۍ. بس دا بیا 71,000 روپۍ راغلي دي. بیا 34 ته رسولی دی. اوس یې 10 ته ورسوه. وایي چې دا نور به په تستونو کې تاله درکوو او تاسو به جمع کوئ او تاسو به دغه مجموع شي. ټیکس به پکې نه وي، پلانې به نه وي. مهرباني وکړئ چې لکه دې میډیا ته خاص کر ډاکټر امجد چې دی زموږ د علاقې دی، زموږ د شموزو دی، موږ د کوټې یو که نه. نو دله پکار دي چې د دې خلکو غم وکړي او هغه غریبانان خلک دي. حرامي دا بل چې دی دا د کرایهدارو دی. خوږ دا یو
دوی له ما دوی ته زه اکثر کرایه هم کمواتې نه لرم غریبانان دي لکه خواري مزدوري کوي دیاړي کوي پوه شو نو مطلب دا دی چې لکه دې کې غریب ته بالکل تکلیف دی نن سبا دا کمې مهنګایي دا کم حالات دي نو دوی له پکار دي چې د دې خپل قوم د دې خپل په دې سپینو ګیرو باندې موږ دله ووټ ورکړی دی پی ټي آی له موږ ووټ ورکړی بل چا له نه دی ورکړی پوه شوې نو زه خواست کوم چې دې خلکو تپوس وکړي او لږ راوچت شي پوه شوې چې د دوی سره مطلب دا دی چې لرګي وشي او دغه وشي دا موږ په دې سپینو ګیرو په دې دفترونو په دې نه شو ګرځېدی زموږ ماشومان بچي دي هغوی له وکړو که کرایهدار له دغه وکړو که څه وکړو که نه مجبوره یو نو دغه به د مهرباني چې دی لکه د دې قوم مرسته وکړي او د دې قوم تپوس وکړي په سپینو ګیرو د خلکو نه ووټ اخیستی دی او دته یې کتلي دي ووټ یې ورکړی دی نو چې ووټ یې ورکړی پکار دی چې دې وس د دې خلکو ملګرتیا وکړي پوه شو او مهرباني ډېر ما شوکت علي نوم دی رسیدانو کې پاتې کېږم د کرایې په کور کې یم په پم کې چوکیدار یم دوه میاشتې مې په دې مکان کې وشو په دې پسې په ما پسې 75000 روپۍ بل راغلی دی زما 1000 روپۍ تنخواه ده یو ولس اخر څه ده کم طرفه جمع زما غریبوالی دی زما سره څه انصاف وکړئ زما واړه بچي لکه تاسو په خپله سوچ وکړئ 15000 روپۍ خو زه د کور 4000 روپۍ ته کرایه ورکوم ما سره نور د دې څه حل نشته دی ایس ډي او صاحب ما ته ډېر زیات کم چې هغه ما ته کم کو ما ته 30000 روپۍ کم کو 40000 روپۍ زه ته کم طرفه ډکېږم دی وایي 30000 ته زما نه په 40000 روپۍ په 5 قسطونو کې غواړي خو اخر زما سره زه به د کور خرچه په کم طرفه چلوم زه چلو ما سره سلار نشته دې زما په شان دا ټوله جزانان دا ټوله ټول په شان ټول کرایداران دي چا جزواله د یو سړي مو مدد نشته دا وایي چې 2,16,000 روپۍ دا داخل کړي 2,16,000 روپۍ په دې ملک څخه نن په اخري ډیټ دی دې سره موږ څه وکړو وایي په کشتونو کې باغې کې به بنک پسې سود د هغې خامخا راځي او زموږ یو کور او دوه میټرې دي او یو پکې 10,000 میټر موږ لګولی دی 2,26,000 روپۍ دا داخل کړي دا په دې حالات ته وګوره د کرونا ته وګوره کاروبارونه نشته هر څه بند شول کوم خلک چې په بهر کو سعودي کول په ملیشیا کول هغه په کور شولو مدن بعضې نه په پاکستان کې خو هغه شته مدن په خلکو بند کړي دي دا بلونه خان ځکه کم دی موږ سره انصاف پکار دی دونه ظلم لکه خپل هم صفایي ولیکئ مشرانو موږ د کوټې کلي نه د سیدانو کلي نه راغلي وي په کوټه کلي کې وروره ناانصافي شروع ده د انصاف حکومت دی د انصاف په بدله باندې د غریبو غوښې تقسیمیږي او چې کم دی په چا پسې 2 لکه روپۍ راځي په چا پسې 3 لکه راځي په چا پسې 4 لکه راځي 600 روپۍ دیاړي ده په 600 روپۍ کې سړی وړه والي بچی هسپتال ته بوځي او که نه 3 لکه روپۍ بل جمع کړي او بل باقاعده خبره ده چې کم دی دا ټول د کرایه کورونه دي په چا پسې 3 لکه روپۍ راغلې په چا پسې 2 لکه راغلې یو سړي 10,000 روپۍ تنخواه به 3 لکه د کم ځای نه ډکوي او 4 لکه به د کم ځای نه ډکوي دا ټوله جزانان دي ایس ډي او دا وضاحت کوي چې بھائی زما سره میټر لیډر نشته تو په ما باندې بجلی را خرڅې چې بجلی را خرڅې د هغې مطالبه ده ما له میټر لیډر راکړه دا زما غلطي نه ده چې میټر چې کېږي زما سره په یو پیره تو ظلم کې بار بار بل راځي موږ بل جمع کوو نو چې بار بار بل راځي د هغې حق دا دی چې موږ دا میټر لیډر دا میټر یې چک کوي چې څو بلي موږ به هغه بل جمع کوو اوس एकदम تا په موږ پسې 4 لک او 3 لک او 2 لک او 1 لک روپۍ راوستې دا 1 لک او 2 لک په دا غریب خلک د کم ځای نه جمع کوي د ډوډۍ درک د چا نه لګي دا ټول غریب خلک دی د کرایې کورونه دي د خوند نه راپورې غاړه چې کم دی 300 او 500 روپۍ بل راځي د خوند نه پورې غاړه دي چې کم دی په ما پسې 2 لک او 1.5 لک او 50,000 دا خو زه د کم ځای نه جمع کوم کم غریب خلک چې مسافر و دوی موږ مسافر د ملک سره دغه دي وروره د مسافرو سره هم زیاتې د ملک د وطندارو سره هم زیاتې دوی د پالټو اختلافات راولي د غریب غوښې دي نه تقسیموي کوټې سیدانو کې محلې نه دا بلونه زموږ په دې هر روز پسې دا خبرې وکړلې په لاسونو کې دا بلونه هم نیولي دي دا په چا پسې 2 لکه دي په چا پسې 1 لک دي په چا 1.5 دي په چا 3 دي په چا 4 دي لکه دا بل به ټیکي دا به بالکل حقیقت دی دا خرچه به مونږ کړي دا یونټي به مونږ سیزري خو د دې طریقه دا نه ده چې ته په ما پسې په نننۍ میاشت کې دا ټوټل کیس راوباسه په ما پسې راولا نه 2 لک روپۍ د چا وس کېږي نه لک روپۍ د چا وس کېږي نه 50,000 روپۍ د چا وس کېږي چې ورکړي دا ټول مونږ غریبانان یو زه په خپله ټیکسي ډرایور یم صحیح ده بل په ما پسې راغلی دی 2 لک روپۍ دا د 1,32,000 روپۍ ما ته کړی دی چېرې تو دا داخل کا اوس دوی دا خبره کوي دا ایس ډي او صاحب خبره کوي چې دا به تقسیم کړه په لسو میاشتو میاشت کې خو به د دې هغه سود مود راځي خو به پکې ټیکس په هغې کېږي نو که دې اوس ما ته مثال کې وایي چې تو 50,000 روپۍ داخل زه 50,000 روپۍ نشم داخلولی دا بالکل ناروا ده دا زیاتی دی دا سور ور دی دا بالکل ټوپر دی په دې کې د حقیقت هېڅ مجلس نشته دی پته نه لګي چې دوی په دې پالټو کې ګورې موږ ولې تقسیموي پالټو کې ولې موږ راکوي موږ له خو یو لار پکار ده یو روغه لار موږ له پکار ده یو انصاف موږ له پکار دی چې هغه انصاف میلاو شي او موږ په خپل طریقه باندې خپل ژوند تېروو او که موږ پسې 2 میټر لیډر په هره میاشت کې راولي چې څو د ریډینګ دی هغه ریډینګ دی ریالي که هغه بل 10,000 روپۍ دی هغه 60,000 روپۍ دی موږ به یې ورکوو که قرض کوو که دار کوو که
هر څه کوو دته به خپل بیل ادا کوو دا زموږ مطالبه ده ټولو موږ دې بیل ته جوړ نه یو دې فیډ طریقې ته هم جوړ نه یو دې 50,000 ته هم جوړ نه یو که دې په کال تقسیموي که په 15 کال تقسیموي خو دا به لږې لږې تقسیموي په هره میاشت کې څنګه 15,000 روپۍ بیل راځي 15 دې ورسره د دې نه ټچ کړي دا موږ منو چې دا دی دا حقیقت دی دا ټیک دی خو طریقه دا نه ده چې دوی فیډ دا ورکړه دا فیډ نشم ورکولی هر کیس دا نشي کېدی خبره کوم د بجلی په باره کې چې بجلی والا ډېر ظلم راغستی دی او ډېر زیاتی راغستی دی ولې چې په خلکو پسې 2 لکه 1 لاک روپۍ 50,000 روپۍ دا بیل راځي څوک ځانه نن سبا وړه نشي اخیستی چې ځان یو بوره والي چې خپلو بوڅو ته یې واچوي چې هغه وخوري هر سړی پریشانه دی هر سړی چې دی تنګ دی او داسې حالات دی چې څه وایم د وړو مصیبت ته ډېر زیات نو دا بیل به څنګه ورکړي څه نه به ورکړي تاسو دا مهرباني وکړئ زه دا یو څو خبرې مې وکړې تاسو ته چې دا بیلونه او دا د بجلی دا خرچه دا یو طرف ته دي شي او ډېر کم بیل راځي چې خلک برداشت کولی چې برداشت نه شي کولی نو دا به څه چل به د دې نه به څه خبره وي ولې زما دا اندازه دلته ټولو ته وایم دا چې کوم ولاړ دي په ایمان یقین کې زما په زړه کې دا خبره ده زه یم چې یو څوک پکې یو قتل کړو هسې هم اخر وخت دی چې خبره او دا داسې څوک کوي خبره دغه پکار ده د دې نه څه پیدا دا خو غریب مخلوق دی او څوک په کرایه پاتې کېږي او څوک ځانه وړي چې هغه د اخر د دې څه نتیجه راوخلي دا خبره دي ښکاره شي او چې دا خلک خوشحاله شي